نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم سورة الأعراف يوصل 2 نمبر آیت دی وواعدنا امنگ وعده کړی و موسی د موسی علیہ السلام سره 30 لیلة د 13 شپو واتممناها ب10 او پورا کړه موږ دا وعده ب10 په 10 شپو سره یعنی لس په نورم سی واکړه فتم میقات ربه پس پورا شوا مودا مقرره در رب ددو 40 لیلتن سلویش پی وقال موسى او اوی موسی علیہ السلام لیخیه خپل رور ته هارون علیہ السلام تا اخلفنی فی قومی تخلیفش زما پا قوم کی واصلح او تے اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدین او تتابداری مکوا د لارې د فساد کوونکو ولما جاء موسی لمیقاتنا او هر کله چې راغلو موسی علیہ السلام لمیقاتنا زمنګ په مقرره نیټه وکلمه ربه او خبر وکړي د موسی علیہ السلام سره رب ددو قال رب ارني انظر الیک اوی موسی علیہ السلام اے رب زمات او خایماتا انظر الیک زګورم تا تا ځان ناته او خایا الله رب العالمین دیدار تمنه وکړه قال لن تراني الله پاک او فرمای لن تراني تیس کلمان شل دی ولكن انظر الى الجبل لیکن وګورا دی غرتا فین استقر مکانه کچردا پارا
استقر قرار ونیو مکانو په خپل ځای باندې فسوف ترانی نو تبهم بیا ما عمومي فلما تجلى ربه پس هر کله چې تجلی وکړه رب د دو للجبل په غر باندې جعله دکن نو وی ګرځو دا زره زره وخر موسی صعقا او پریوتو موسی علیہ الصلوۃ والسلام بهوشا فلما افاق پس هر کله چې په هوش راغ قال سبحانك دوی پاک دستا ذات توبت الیکا زتوبو باسم تا ترجوکم تا وانا اول المؤمنین او اولنی د مؤمنانو نیم قال یا موسی او موسی علیہ السلام ان استفیتک قال او الله پاک یا موسی علیہ السلام ان استفیتک یقینا تما غوړه کړی علی الناس په خلق باندې برسالاتی په خپل پیغمبري باندې تم پیغمبر جوړ کړی وبکلامی او پورولو د خبرو خپلو فخذ پس تواق لما هغه ساعتې تو چې کوم درکول شي تا یعنی تا د کوم معجزات او انعامات درکم دا واخله وکم من الشاکرین او تشاد شکر گزار بندگانو نا وكتبنا له فی الالواح او مونږ ولیکل د پاره په تختو کې من کل شیء د هر قسم شیزوننا موعظه نصیحتنا هر رنگ نصیحتنا وتفصیلا لكل شیء او تفصیل دا یو سیز یعنی د حل مسلې حل مدد په تختو کې لیکو فخذها پستو نصدا بقوت په مضبوطیا سره وامر قومک او ته حکم کو خپل قوم ته یاخذو باحسنها چې دوی اختیار کی دي چې دوی اونسی باحسنها د دې ډېرې ښې خبرې چې کومې ښې خبرې ټول له خیر عمل لیکي سأريكم دار الفاسقين زرد چې زب اوخم تاسو ته دار الفاسقين کور د ګناګارو د فاسقانو سأصرف عن آیاتی الذین سأصرف زرد چې ز اړوم عن آیاتی د آیاتونو خبرنا الذین کسان یتکبرون چې دی تکبر کوي په الارض پس مکه کې بغیر الحق پناه حق سرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ او کچری دی اوینی هر قسم معجزه لا یؤمنو بها دی ایمان نروړي په دغه معجزو باندې وَإِن يَرَوْا کچری دی اوینی سبیل الرشد لار د هدایت لا يتخذوه سبیلا ننسیدوی سبیلا دا لارا د هدایت لار عمومي دا نسینا وَإِن يَرَوْا سبیل الغی او کچری دی اوینی لار د گمراهی او د سرکشی يتخذوه سبیلا ننسیدی دغه خپل لارا گمراهی لار دی خوخه کوي ذالک بانهم دا ځکه چې دوی کذبوا بیااتنا دوی تکذیب کړی زمونږ آیاتونو وکانو عنها غافلین او دوی د دین غافله والذین کذبوا بیااتنا او کسان چې دی تکذیب کو زمونږ د آیاتونو ولقاء الاخرته او د ملاقات د اخرتنا حبطت اعمالهم هلاك شو برباد شو د دوی عملنا هل یجزونا دوی ته بدل نشي ورکولی الا ما كانوا يعملون مگر دا غسو چې دوی کوم عمل نکړي دي چې کوم عمل نکړي دي مطابق به دي ته جزاء او بدله ملاويږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.